الحمد لله والصلاة لأهلها اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی چې نوی لوډ چې دی نو هغه په زړو ډېرو روپو باندې اغستل چې دی دا څنګه دي. الجواب په دې خبره باندې ځان پوهه که ملګريه چې صورت د مسلې داسې دی چې د یو ملک روپۍ دی یو کرنسي ده او چې دی نو یو قسم مالیت لري، په مالیت کې هم یو شان دي او د یو ملک دي، نو دا په آپس کې بدلول دا چې دی نو دا به مساوي د یو بل سره برابري، او بل دا چې لاس په لاس باندې وي، لاس په لاس په ورکولی کېږي. په دې کې کمې کول یا زیاتې کول چې دی نه سود دی او ناجایز دي. په دې کې به کمې او زیاتې نه کولی کېږي. اگر چې یو لوډ چې دی نو هغه نوی دی او بل لوډ چې دی هغه زوړ دی، خو دا چې اغستلی کېږي یا خرڅولی کېږي دا مساوي د یو بل به برابري. که چېرته کمې زیاتې پکې وشو دا سود او ناجایز دي. خو د جواز یو صورت پکې شته دی چې که چېرته د چا ډېر ضرورت او وي چې زه نوي لوټونه اخلم یا نوي لوټونه چې دی نو هغه خرڅومه نو او ډېر زیات ضرورت دی ورته، نو په دغه کې یو عقد کې به داسې کار وکړي چې د دغې نوي لوټ سره به یو قلم ملګری کړي یا به یو کاپي معمولي څیز به ورسره ملګری کړي په دغې یو عقد کې، او دغه کې کس له به یې ورکړي. مثلا که د 1000 روپۍ په هغه باندې خرڅې کړي دي او په 1200 روپۍ باندې پې خرڅوي دا 1000 روپۍ، د دې سره به یو قلم یا یو کاپي ملګري کړي په دغه کې یو عقد کې، او هغه له به یې ورکړي. دا 1000 روپۍ به د 1000 روپو په بدله کې شي او دا 200 روپۍ چې دا به د قلم یا د کاپۍ په بدله کې شي، نو دا عقد به برابر شي. او شرط په پکې دی چې دا عقد به یو وي، هسې نه چې جدا جدا عقد وشي، د قلم جدا عقد وشي، بیه وشي او د پیسو جدا، نو دا بیا سود او ناجایز دي. که چېرته د چا ډېر زیات ضرورت و نو دغه یو صورت پکې د جواز ته دی چې د دغې نوي نوټ سره به څه شی ملګری کړي او بیا په هغې باندې په دغه یو عقد کې زیات رقم وصولوي، نو په دغه یو صورت پکې د جواز دی، نور د دې کې د جواز صورت نشته. دا ټول سود او ناجایز دي. والله اعلم.